السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د پاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې امید د رب ذوالجلال ساتم چې دا صبرو جوړ یې په صحت با برابر یې. الله جل شانهم د دنیا او آخرت ټول خوشاله نصیب کړه. الله جل شانهم د هر درد، د هر غم، د هر مصیبت او د هر آفت نه په امن او امان کې وساته. ډیر عزتمند محترم مسلمانانو ورونو او خويندو، نن درته یو نوی او خاص وظیفې سره حاضر یم. محترم دا نننۍ وظیفه دا د هغه حاجاتو د پاره ده چې کم ایمرجنسي حاجات دي. په 24 غنټو کې به الله جل شانه دغه حاجات، دغه ناممکنه حاجات او پریشانی او جائز خواهشات به الله جل شانه په ګارانټۍ سره پوره کوي. لیکن محترمو، د دغه وظیفې د پاره یو څو شرطونه دي چې هغه په منګ او تاسو کې لازما موجود وي. اولنې شرط دا د محترمو چې منګه 15 وخته د فرض مون پابندۍ سره اهتمام کوو. د پابندۍ مطلب دا دی چې د جمع سره اهتمام کوو. که څه د عذر وجې نه جمع پاتې شنو چې بیا په خپل وخت کې د کول اهتمام کوو. محترمو، اولنۍ خبره دغه ده. بیا دویمه خبره دا د محترمو چې یو انسان چې کم کس دا وظیفه کول غواړي، وای چې زما په 24 غنټو کې دا حاجت پوره شي، نو د هغه د پر لازم خبره دا هم ده چې د هغه په ګیډه کې، یعنی په خېټه کې، په بدن کې حرام نه وي. ځکه چې د یو انسان د مسلمان بنده په زړه کې ذره برابر حرام وي، د هغه یو عمل هم نه قبليږي. د سلويخ ورځو پورې په احادیث مبارکو کې راغلي دي. نو چې مونږ او تاسو د حرامونو هم ځان وساتو. درېمه خبره دا د محترمو چې مونږ او تاسو دا وظیفه په یقین، په توجه او په ذهان سره کوو. مونږ په کې له لعب نه کوو، مونږ په کې اشارې، جګړې او یو بل ته کنځلې، بدرت ویل په وظیفې په دوران کې دا نه کول. ځکه توجه پکار ده او په یقین سره دا وظیفه کول پکار ده. او محترمو، څلورمه خبره دا ده چې یو انسان مسلمان زړه ازارول د دغه نه مونږ او تاسو ځان وساتو. ځکه چې د ازار چا بازار مندلې نه دی. نو محترم چې دا څلور خبره مونږ او تاسو کې وي، نو محترم الله جل شانه با زمونږ او تاسو حاجات، خواهشات، مقاصد هغه به د دې وظیفې نه پس الله جل شانه په 24 غنټو کې دنه دا با قبلوي پورا کوي، به مقاصد کې به کامیابی را کوي. او یعنی یو شبا روز کې باغ دنه کم از کم دا به پورا کیږي، یا په 48 غنټو کې چې موږ او تاسو دا سلو خبرې لازماً په ځان کې پیدا کړو. بهر حال محترم راځو وظیفې طرف ته. وظیفه کومه یو ده؟ وظیفه ډیره اسانه ده، طریقې کاریم آسان دی، وخت په هم دومره نه لګي. بهترین خبردار چې دا وظیفه د هر مانځ نه پس تاسو 100 پیری لازماً وکړئ. که دغه نه وي نو کم از کم د ماښام نه پس چې کله د ماښام مونځ وکړئ، د خپل معمولاتو نه ځان فارغه کړئ. بیا به د هغې نه پس کښېنئ، یو سایډ ته 3 پیرې به درود شریف ووایئ، درود ابراهیمي. دا ډېر برکت والا درود شریف دی. بیا به د هغې نه پس دا کلمات، دا وظیفه به تاسو 100 مرتبه یو تسبیح، یعنی 100 مرتبه 100 پیرې به ووایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. توکلت علیک یا ربی، توکلت علیک یا ربی، توکلت علیک یا ربی. محترم، ډیر آسان وظیفه ده. بیا به د هغې نه وروسته 3 پیرې درود شریف مبارک به بیا ووایو. بیا به د خپلو حاجاتو، مشکلاتو، مقاصدو دپاره دعاګانې وغواړئ. الله جل شانه بس تاسو حاجات، مقاصد او مشکلات حل کېدل دا به په 24 غنټو کې دنه پوره کوي. که زمونږ او ستاسو په اعمالو کې څه کمی بیشی نه وي، نو الله جل شانه به لازما پوره کوي په 24 غنټو کې. محترمو، ډېر اسانه
طاقتور او مجرب وظیفه ده بخپل موقع د نور خويندونو سے لازم د ثواب پنه شیر کوي زمونږ یوټیوب چینل مولانا وظایف د سره هم سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ.